السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دوستانو ورونو امید لرم چې خیریت سره به یې. الله رب العالمین دې تاسو له د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي. نن څنګه چې ما دا ټاپک لیکلی دی بدعت په مسله باندې وضاحت کوو او دا ډیره ضروری مسله ده ځکه د ګناه نه زیات شیطان د مسلمان د پاره په بدعت باندې خوشحالي. ګناه داسې وي چې انسان ته نه توبه وباسي خپېمانه کی او بدعت هو خلق دیني غني نو هغه پرې خودو ته تیار نه جګړې پکې او انسان له دین بربادي دا بدعت. زمارونو بدعت په دین کې نوې کار ته ویل کېږي. یو کار چې دغه سبب د پیغمبر او صحابه په وختو کې موجود هغه یو نه کو د ثواب په نیت باندې اسباب موجود او اوس خلک کوي چې دا ثواب دی نو دا بدعت وي. سورة المائده کې راغلي دي اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سورة المائده آیت نمبر 3 چې نن ورځې ما تاسو د لپاره دین مکمل کو تاسو باندې خپل نعمت می پوره کو او تاسو د لپاره خوشاله يم چې اسلام دا دین دی تاسو دا مې تاسو لپاره دین اسلام دا مې خوښ کړی دی. بل نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن وضاحت کړی دی ځکه قرآن کې خپل الله رب العالمین فرمایي چې ثم ان علینا بیانه او لتبین للناس ای پیغمبر استا ذمہواری ده چې خلکو ته واضحه کې بیان وکړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کړی دی بیان کړی دی او دې کې هیڅ یو څیز هغه د امت نه پټ نه دي ساتلی سوا د دینه کم چې لکه الله رب العالمین د امتحان په تور باندې داغي مطلب پټ ساتل دي لکه حروف مقطعات وغیرہ شو الف لام میم معنی صدا چاته پته نه لګي. نور ټول مسائل هغه واضح کړی دي الله رب العالمین داغي وضاحت کړی قرآن کې او بیا د قرآن وضاحت چې دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه په احادیثو کې کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر اورسوا هغه چې تا ته نازل شوی دي ستاسو د رب د طرف نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع غ حدیث تاسو ټول ته معلوم دی چې نبی اسلام بار بار وی چې آیا ما تاسو ته پیغام د خپل رب راورسو نو ټول وی چې او راو دی رسول نبی علی السلام اسمان طرف ته وکتل وی الله ته گواشه یعنی دین هغه مکمل بیان کړی دی. یو حدیث کې چې شیخ البانی رحمت الله علیه خپل سلسله صحیحه کې ذکر کړی دی 1803 نمبر کې او موجم کبیر طبرانی ذکر کړی 1647 کې چې ما بقي شيء يقرب من الجنه ويباعد من النار الا وقد بين لكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو سیز چې تاسو په جنت ته نږدې کیږئ یا تاسو هغه شی جنت ته نږدې کوي او د جهنم نه لري کوي نو داغه تاسو ته وضاحت شوی دی. هر یو سیز چې پاغه سره انسان جنت ته ځي او د جهنم نه په لري کیږي نو هغه بیان داغه پورا شوی دی. دغه رنګ یو بل حدیث دی هغه صحیح حدیث دی چې الله رب العالمین چې ماته د څه حکم کړی دی نو هغه ما تاسو ته دغه حکم کړی دی او د څه نه چې الله زه منع کړم نو ما تاسو دغه نه منع کړی یعنی د الله امر او نهي هغه ټول ما تاسو ته بیان کړی دي. بلې حدیث چې هغه صحیح مسلم کې دی حدیث نمبر 1844 نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای زمانه مخکې چې کوم پیغمبر نو داغه لپاره دا ضروری و چې خپل امت ته هر هغه خیر خبره هغه وخی چې هغه امت لپاره هغه غوړه و.
دا غي معلومول او د هر هغه سیز نه ویری دا غي نه خبردار کی کم چې دا غي نه ځان بچکول د معلومات لرل دا غي د پر ضروري نو خیر او شرم چې مکمل واضح شوی دی تاسو د حدیثونو کته چې یعنی کم یو شی چې موږ جنت ته نږدې کوي او کم یو شی چې جهنم نه موږ لري کوي دا ټول بیان شوی دی خیر او شر ټول بیان شوی دی امر او نهي دا ټول بیان شوی دی او سورۃ التکویر کې قران کې آیت نمبر 24 کې راغلی دی وما هو علی الغیب بالظنین نبی صلی الله علیه وسلم د قران په بیانولو باندې بخل بنکاو او سوره مائده کوم آیت چې ما مخکې ولستو هغه تاسو کته شی آیت نمبر 67 آیت دی 67 بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس دا خلکو ته دین بیانول دا د خپل سکیورټي او تحفظ یو ذریعہ هم ده یعنی ته چې کله د الله دین بیانای نو رب العالمین بستا حفاظت کې استا مدد وکړي د دې سلسله کې تاسو لږ وخت زغواړم ځکه ډیره اهمه او ضروری مسله ده کومه دغه احادیث او دا آیتونه ذهن ته ورزول نو د بدعاتونه به زمونږ زړه کې نفرت پیدا شي او کله چې یو شی ته بد غنی نو ال به داغې نه ځان بچ کې سو پورې چې خ غنی نو داغې نه انسان ځان نشي بچ کول نشي نه ځان بچ کول غواړي نو اول د نشي غ نقصانات به معلومه چې ر دې د وجه زما دنیا کې دا نقصان دی عزت ته دا نقصان دی صحت ته دا نقصان دی وغیرہ وغیرہ نو چې نفرت پیدا شي نو بیا داغې نه ځان بچ کول هغه آسان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای موطا امام مالک کې کتاب القدر کې دا حدیث ده ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنت نبیه ما پتا سو کې دو سيزونه پر خودل او زم چری به گمراه نشي سو پورې چې تاسو هغه دو سيزونه مضبوطه سره ونیول پکله کرانی ولي یعنی پکله ک په عمل کوي یو کتاب الله و سنت نبیه یو د الله کتاب او بل سنت د نبی داغه نګوره دا یو سبب شو زمونږ لپاره د گمراهۍ نه بچ کېدل دنیا کې تیاری ډیری دي گمراهۍ ډیر زیاتی دي فتنې ډیر زیاتی دي داغه نه بچ کېدو لارا نبی صلی الله علیه وسلم او خدای دا حدیث حواله بیا یاد کی موطا امام مالک کې دا حدیث راغلی چې دوه سيزونه تاسو کې پرېګدم چرې به گمراه نشي سو پورې چې باغې مضبوطه باندې عمل کوي پکله کا ورانی ولي یو د الله کتاب او بل د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم قرآن کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 کی دی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله دا زما نه غلاره ده دی پس روان شي او مختلف لارو پس مروانیږي کني نو تاسو به بیل کی او جدا باو کی دا غنی غلارینا دینه با واړی نو نه غلار رانیول او داغي وضاحت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه پر روایت سره حدیث ده مسند احمد کې چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل کرخه راخ کله سیده لاین یو لاین راک او بیا داغي خي طرف ته او ګس طرف ته کرخه راخ کلی نو د سیده لاین په باره کې سیده کرخه په باره کې وي چې دا صراط مستقیم د الله لار ده او دا اخی طرف ته او ګس طرف ته چې کوم لارې دي دا نورې دا د شیطان لارې دي په هر لار باندې شیطان چې دی هغه طرف ته خلق را بلی يدعو الیه نو ګوره دا معلومه شوله چې والله يدعو الى دار السلام الله رب العالمین کور د سلامتیا طرف ته یعنی نه غلاره طرف ته خلق را بلی جنت طرف ته را بلی او شیطان خلق چې کګولارو طرف ته را بلی او جهنم طرف ته را بلی بل یو حدیث ده ابن ماجه کې حدیث نمبر 43 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها بعدی الا هالک ما تاسو په داسې واضحه او روخانه دین باندې پرې خودلې چې داغه شپه هم د ورځې په شان ده یعنی داغه ګرانی مسلې هم چې بالکل اساني دي او د دین نه کېږي مګر هغه انسان چې هلاکی دن کې دی یو سړی کده دی دین نه چې دا دومره واضحه دین دی چې شپه او ورځ یو شان روخانه دي او دا چې پرې خود نو سبي هلاک بشي قرآن کی آیت ته سورۃ النساء آیت نمبر 59
پاغي باندې جدا ما یو درسوم کړو او دا ډېر بهترین آیت دی او دې کې دا مسله ده چې مؤمنانو د الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي او د اولو الامر اطاعت کوي یعنی د علماو او د مسلمانانو حکمرانانو اطاعت کوي نو که چرته کې له که زموږ علماو سره یا حکمرانانو سره اختلاف رالی نو داغي حل به وي یا د عوامو आपस کې اختلاف رالی نو حل به سي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر اختلاف رالی نو دا واپس کی الله ته او رسول الله ته یعنی په قران او حدیث داغي حل راو باسي کچر ایمان د کیوي ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر دغه رنګي سوره النساء آیت نمبر 65 کې دي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نو نشي کېده او قسم دې پر رب ستا باندې چې داخلك مؤمنان نشي کېده تر دې پورې چې تا باندې فیصلو کی پاغه سکه چې د خلکو پکې اختلاف راغلی او بیا دغه فیصلې نه بعد نمومي په خپل ژوند کې ستنګسیا او دې ته پورا د ځړه نه غاړه کی دي دا د ایمان د پر ضروری خبرې دي په سورۃ الاحزاب کې آیت ده وما كان لمؤمن ولا مؤمنه یو مؤمن سړی د پاره لایق ندي د یو مؤمن خزي د پاره لایق ندي اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې الله او د الله رسول یو فیصلو کی ان يكون لهم الخيره من امرهم نو بیا دې د غیب وجود د دې د پاغي کې څه اختیار وي د معاملې کې نه یعنی داسې بني د مؤمنان سړی او خزي خپل خوخه بنه کې بس د الله او د الله رسول حکم چراله نو هغه تبا سمعنا واطعنا وي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا چا چې د الله نافرمانی کوله او د رسول الله نافرمانی کوله نو یقینا د گمراه شو په واضحه گمراهی سره دا آیتونه تاسو بیا نوٹ کړئ ځان سره سورۃ النساء آیت نمبر 59 او سورۃ النساء آیت نمبر 65 او سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 او ورسره سورۃ النور آیت نمبر 63 درش پیتم نمبر صحیح ده فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اغه خلق چاغي د الله د رسول د حکم مخالفت کوي اغه له یریدل پکار دي د دینه چې سازمایش هغه په الله راولي یا درناک عذاب دا به تر ورسی نو د رسول د حکمونو خلاف ورزي کول دا د دې سبب دی چې انسان فتنو کې مبتلا کیږي او دردناک عذاب کې مبتلا کیږي ایمان ته خطر جوړيږي نور علماء دا ویلي دا دین کې مونږ ته هر څه بیان شوی دي تر دې پوری چې لکه بعض مشرکانو با سلمان فارسی رضی الله عنه ته وی چې تاسو دا نبی تاسو ته هر څه خي تاسو دام خي چې لکه حاجت او د سماعت به څنګه کوي واشوم لکه څنګه یوز کوي استعمالوي تاسو ته دا ټول طریقې خودلی قد علمکم نبیکم کل شیء حتى القراءه تاسو نبی هر یو شی خو له تر دې پورې چې تاسو ته دام خوللی چې واړو بول لوی بول بسنګ کوي دغه به څه طریقې نو دا نه چې هغه په شرمې دا هغه ته اجل هاو بالکل مونږ ته خودلی لقد نهانا عن نستقبل القبلة لغايه او بول او بیا د غي په باره کې هغه کم تعلیمات چې نبی صلی الله علیه وسلم ورکړي دي چې لکه قبله طرف ته مخ کوي نه قبله طرف ته شا کوي نه په خیل اسماني به د یعنی ځان له استنجا نه کوي او صفائی په خیل اس نه کوي او په ګټه لوټه باندې صفائی کوي نو کم از کم 3 ګټي هغه به استعمالوي 3 لوټي استعمالوي او دا غرنګي په غشایانو وغیرہ پاغيبا او دس نو چوي پاړو کو باو دس نو چوي چرتاړو کی پراتی نو دا ټول تعلیمات هغه بیان کړ نبی صلی الله علیه وسلم دا صحیح مسلم کې کتاب الطهاره باب الاستتابه کې حدیث نمبر 262 کې دا ټول مسله ذکر شوی دا دیو جی امام مالک رحمت الله علیه هغه فرمای په الاعتصام د امام شاطبی رحمت الله علیه کتاب دی پاغي کې دا قول ذکر دی من ابتدع فی الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم
أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وای چا چې په اسلام کې یو بدعت یو نوې کار ایجاد کاو دی خګنی نو د دې سړي د دې بدعتي دا ګمان دی چې کنه پیغمبر د الله د دین په پیغام رسولو کې خیانت کړي ځکه چې الله رب العالمین فرمایي چې اليوم اکملت لكم دینکم صحیح ده او بل الله رب العالمین ورته حکم کړو چې بلغ ما انزل الیک من ربک نو د الله پیغمبر خو پورا رسول دی او د اوس یو نوې طریقه د بدعتي ایجادي نو د بیا دا خیال دی ګمان دی چې کنه پیغمبر پورا دین نه دی بیان کړی. نو امام مالک رحمت الله علیه وایي چې هغه وخت کې چې کوم شی دین نو نن ورځې هغه دین نشي جوړېدل. صحیح ده صحابه یو کار نه دی کړی پیغمبر نه دی کړی او ته یې کومه او دا ثواب دی نو که چرته دا ثواب وای نو د ثواب د پاره خو ډیر مینه کوونکی صحابه هغه باغې ته زمونږ نه مخکې شي هغه باغه کړو په ثواب باندې ډیر مین هغه یو مونږ دومره نه یو مین هغه ډیر مین نو هغه به دا کار د ثواب نو پرېخه مونږ تاسو ته مخکې باغې کړو لکه ټول د نیکه کارونه وګوري هغه ټول په عمل کړي په هر یو د نیکه کار باندې صحابه عمل کړي دي چا یو باندې چا په بل باندې ټول دین باندې مجموعي طور ټول صحابه هغه عمل کړي دي. دیو جی امام مالک رحمت الله علیه دا قولم ډیر خیسه قول دی چې د امت رستنی خلق به هم په هغه څه باندې صحیح کیږي په کم باندې چې اولنی خلق صحیح شي لکه اول جاهلیت او گمراهی وا هغه په قران او حدیث سره سم شول اوس هم خلکو کې اصلاح غواړي د خلکو عقیده درستول لغي جهالت ختمول نو داغه لپاره طریقه کار بدای چې قران او حدیث هغه ته بیان شي او داغه مطابق هغه علم حاصل کی. سورۃ الحجرات کې اولنی آیت کې راغلی دی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله. دا شرح ریاض الصالحین چې د ریاض الصالحین کتاب اول کې دا لیکل شي لکه د سنت مثال د نوح علی السلام د کشته ده کم خلک لکه عذاب چراله نو کم خلک چې د نوح علی السلام په کشته کې سوار شول نو هغه الله بچ کړل او کم چې پکې سوار نه شول نو هغه ټول تباہ شول. نو اوسم چې کم خلک د پیغمبر په سنت نزي نو گویا چې په عذاب کې چې کم خلک تباہ کیږي نو دی به پکې تباہ شي د عذابونو نه د فتنو نه بچ کېدو هغه لاره هغه کشته هغه دادا چې د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړی شي. نو سورۃ الحجرات کې دی اے مؤمنانو د الله او د الله د رسول نه مخکې کیږي ما د الله نه ویریږي الله پاک یو کار نه دی ویلي رسول یو کار نه دی ویلي نه دی کړي نه دغه په مخ کې شوی دی چې هغه په خاموشي اختیار کړي صحابو نه دی کړي او انسان هغه کوي بلکې هر یو مسلمان لدا طریقې اختیارول پکار دي. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. د مؤمنانو طریقه کار داده چې کله دی راوبل شي الله او د الله رسول طرف ته چې د دې فیصلو کې په میز دې کې نو دی دا وی چې سمعنا واطعنا مونږ واردل او قبلو ما مونږ دا قبلو اولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي څوک چې د الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي د الله نه یریږي تقوا اختیاري نو دا کامیاب خلک دي. بیا په دې سلسله کې د دې خبرو خیال ساتل پکار دي چې د دین به یره نه کوي چې موږ داسې عمل کوونکي په سنت باندې تلون کې خلک ډیر زیات لګ دي دی باره کو ان شاء الله زه یو وخت جدا بیان کوم چې خلک لګوي خلک شکرګزار خلک اغه لګوي چې انسانيت چا کې موجود وي داسې خلک اغه لګوي د دې ان شاء الله بیا وضاحت کوو نو د دې مسلې به سره ما وضاحت اغه وشي. خو یو حدیث ذکر کوم ابن ماجه کې حدیث ده حدیث نمبر 3986 نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء.
اسلام چې آغاز وشو نو ناشنا غریب او بیا به غریب شي ناشنا بشي اجنبي بشي نو خوشخبری ده مبارکي ده د داسې غرباو د پاره. غریب هغه چاته ویل کیږي یو نوې مسافر چې څوک پیژنې نه. نو اسلام صحیح اسلام چې ده هغه خلکو ته ناشنا شي چې دام اسلام کې دي دا مسله ده د اسلام ده. دا سه حالت وي مخکې وو او واقعي چې کله توحید به بیانې ده چې د یو الله عبادت کوي نو مشرکان او کافرانو غیب وي دا خو ډیره عجیب خبره ده چې د یو الله عبادت وکي. اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب دغرنګي فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا. دا قسم آیتونه قران کې هغه ګڼ راغلي دي چې دی وای چې دا خوري عجیبه خبره چې د یو الله عبادت دی کو یو انسان دی هغه راغله مونږ ته غوي چې مونږ د عزت الله پیغمبر يم دا وې زموږ سمجھ کې ناراضي. بیا دا غرباو وضاحت په یو بل حدیث کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. ترمذی کې حدیث دی 2630 نمبر چې دا غربا هغه خلک دي چا د پاره چې ګډ نیوز دی چا د پاره چې خوش خبری ده چې دا دیبه زمانه بعد زما د سنتو اصلاح کوي. کم سنت چې خلکو خراب کړي وي نو دا غربا خلک دی براله او دا سنتو اصلاح بکې خلکو ته باغه سنت هغه واضح کوي او عمل به کوي. یو حدیث ته مشهور چې صحابه او هغه تړي زیات جوړلو چې کله نبی اسلام هغه بیان کړو ابو داود کې 4607 نمبر. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل خلکو ته وصیت وکړ چې تاسو ته وصیت کوم چې د الله نه یره کوئ او د حکمرانانو مشرانو خبره اوري. اگر که تاسو باندې یو حبشي غلام مشر جوړ کړی شي خو خبره منئ اطاعت کوئ او زمانه بعد چې کوم خلک ژوندۍ وي نو هغه به ډېر اختلافات ویني. نو هغه اختلافاتو کې تاسو زما طریقه او زما د خلفای راشدینو چې هدایت وته شوی دی دا غي طریقه کله کراونی وي دا سکله کراونی وي لکه په غاخونو باندې د جامې په غاخونو باندې یو سړی یو سیس کله کرانی وي چې دا رانه لری نشي دا سی په مضبوطه باندې د دې دا طریقه هغه اختیار کی او د نوې نوې کارونو نه ځان ساتي. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. د نوې نوې کارونو په دین کې داغه نزان ساتي ځکه هر نوې کار بدعت دی او هر بدعت چې دی هغه گمراهی ده د نزان ساتي. یو قول دی په مشکات کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه به خلکو ته وی ګوره ک تاسو د چا په طریقو پسې زی نو د مړو په طریقو باندې هغه پسې روان شي. یعنی هغه صحابه چې هغه وفات شوي دي دا هغه په طریقو روان شي د امت کې غوړه خلکو او د دې زړونه پاکیزو علم کې ډونګیو تکلفات نه لريو او د پیغمبر صحبت ول الله نصیب کړو او د دین د اقامت د پر الله غوړه کړو نو تاسو د غي فضیلت هغه او پیجنې د غي په نقش قدم روان شي او سو پورې چې تاسو نه کېدې شي سمره چې تاسو نه کېدې شي د دغه صحابه او اخلاق او سیرت دا اختیار کوي هغه په هدایت باندې او داخلك. نو ان شاء الله امید لرم چې دې ځای پورې دا مسله تاسو له فائدہ درکې او بیا به ان شاء الله په دې باندې نور وضاحت کوو ځکه دا مسله اهمه ده او ضروری ده. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.